د یوه سړي په باب باندې راځي یو کس وایي د قیامت په ورځ باندې به دی د حشرګاه میدان ته راسي چې راسي الله تعالی به فیصلې کوي نو انبیا به شفاعت کوي اولیا به شفاعت کوي علما به شفاعت کوي ملائکه به شفاعت کوي شهیدان به شفاعت کوي مجاهد به شفاعت کوي دا نیکې ډلې به ټول شفاعتونه کوي په خپل شفاعت په خلک جنت ته بیایي دی به د دغو ټولو څخه تیر سي آخري به د جهنم فیصله په سوي وي آخري به د سترګې یو ویښته دا باڼو الله ته سوال وکړي چې الله تا فیصله نه وکړې چې یو څوک زما له خوفه وزاړي او دا زړی راسي د ده دا باڼوګان لانده کړي زه به د قیامت په ورځ د جهنم اور په ده حراموم الله ورته وایي ما دا فیصله کړې وه وایي چې تا فیصله کړې وه الله زه شاهدي وایم چې زه د دغه سړي د سترګې باڼو یم او د ستا له ډاره زړلې دي اوښکه یې سترګې ته راغلې ده زه شاهدي وایم چې دغه ستا له ډاره زړلې دي الله به ورته وایي چې بس جنت ته داخل کړي یو ملایکه به اعلان وکړي ای انسانانو د یوه ویښته په برکت باندې یو سړی جنت ته داخل سي د باڼو یوه ویښته یې شاهدي وویله چې زما له ډاره یې زړلې دي الله جنت ته داخل کړي دا ورونو د الله رحمت ته بې انتها رحمت ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله تر مور و پلار او یا چنده زیات مهربانه ده یو روایت کې راغلی دی یو کم 100 چنده زیات مهربانه ده زموږ مور و پلار به خپل بچی اور ته واچوي د خپل بچي باندې به جیل راولي په خپل بچي باندې به تنده راولي لوږه به په راولي هېڅ به په رانولي تر خپله وسه الله به هم په رانولي قسم د الله تر مور و پلار او یا وره زیات مهربان ده حدیث ته رسول الله ده یو کس په لار باندې روان ده په لاره کې یو خاک پروت ده ازغن خاک پروت ده د ونې دی راولاړ سئ دغه خاک یې له دغې لارې څخه لرې کوي الله تعالی د هغه په برکت باندې جنت ته داخل کوي یو سړی په لار باندې روان ده په لار کې لرې په صحرا کې ګرمي ده یو کویی جوړ ده په دغه کوی کې لاندې اوبه دي نو دی د تندې له وجې څخه راجګ سئ دا کوی ته ورکوز سئ ورغی په کوی کې اوبه وچکلې راوختی چې راوختی روایتونه د حدیث دوه کې راغلي دي یوه روایت کې ښځه راغلی ده یوه روایت کې سړی راغلی ده چې کله راوختی ویلې دوی چې یو وړکی سپی ده دا ډېر تږی ده او د تندې له وجې په خټه باندې خولې لګوي نو دا سړي شفقت ور باندې راغی بیرته کوز سئ دا کوی ته ورغی کوی ته په کوی کې خپله موزه له اوبو ډکه کړه او په خوله کې ونیوه لاس و پښې لګول په کوی باندې راوختی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې هغه سپی په هغه اوبو باندې اوبه کوي الله جنت ورکوي په هغه باندې څومره کم شی ده سپی خو لاکن چې د خدای رضا حاصله سو په کم شي الله راضي کیږي او په کم شي هم خدای ناکرده ناراضه کیږي او راځي په کتاب کې امرأة دخلت النار فی هرة یوه ښځه وه پیشو یې تړلې وه خوراک یې نه ورکوی چکاک یې نه ورکوی او نه یې پرېښوه چې حشرات نمځکې دا وخوري دغه پیشو مړه سوله تندې څخه دا ښځه د دا پیشو له وجې خدای جهنم ته بیاده لاکن چې دا انسان کله د مور و پلار ټول عمر خلاف کوي خو کله مور و پلار ته هم غوسه ورسي دغه مور سر ورته سرتور کړي انسان ته ښېرا وکړي که نه وکړي مور څومره شفقتمنه ده د خپل اولاد خدمتونه کوي دا د خپلو بچیانو 3 کاله 2 کاله میتیازې پاکوي وړې میتیازې غټې میتیازې پاکوي او دومره اخلاص کوي چې دا میتیازو پاکولو کې د خپله پزه هم نه ځینې پټوي موږ له خپلو میتیازو په عذابېږو خو هغه زموږ مور له موږ سره دومره اخلاص کړی ده چې له زموږ له میتیازو څخه یې پزه هم نه ده پټه کړې 3 کاله یې زموږ خدمت کړی ده د میتیازو خدمت یې کړی دی او دغې مور د خپلې سینې شیدې 2 کاله د خپلې بچي ته د خپلې سینې وینې ورکړي دي ځکه شیدې خو ویټامین ای بي سي ټول طاقتونه لري دا ټوله وینه راجمع کېږي بیا شیدې ځینې جوړېږي دا د خپلې سینې شیدې ورکړي دي د دغه خدمت یې کړی ده نن خدای نکرده هغه سړی راولاړ سي دا مور ازاروي مور ته یا بد الفاظ وایي یا د دې خبره نه مني هغه مور بیا راجګه سي سر ورته سرتور کړي د خدای په دربار کې ښېرا ورته وکړي الله دې موږ وساتي ورونو کم څوک رسول الله وایي الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مندو تر قدمو لاندې ده که کم چا مور و پلار ازار کړو خفه یې کړو دا سړی ډېر په تکلیف په جنت ته بیا ځي